ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ولقد آتينا لقمان الحکمة. دا دلیل نقلی دے په توحید باندې او اشاره ده چې عقیده او طریقه د دې مشرکانو لکه چې انبیاء د طریقې نه خلاف ده نو دارنګي د حکماو د طریقې نه هم خلاف ده. دارنګ حکمت مقابل د ظلم دی ځکه چې ظلم ویل شي استعمال د شی به نامناسب ځای کې وضع الشيء في غیر موضعه دې ته ویل شي ظلم. او حکمت استعمال دی په مناسب ځای کې نو د دې وجه نه د ظالمانو د رد نه رستو د حکمت امور ذکر کیږي نو دې وجه نه عطف سره ذکر کړ دی ولقد آتنا واو عاطفه راوړ دی. دا لقمان څوک دی نو د دې د پلار نوم باعوره دی لقمان بن باعوره. د دې په باره کې اختلاف دی چې آیا د پیغمبر او که ولی و. صحیح دا ده چې د الله ولی و پیغمبر نو.
او د حضرت اکرمه نه کوم روایت یو نقل دی چې هغې کې دي چې دی نبي و، نو د هغې په سند کې یو سړی دی، د هغې روایت په سند کې یو سړی دی جابر نوم دی، جابر جعفي. دا ضعیف دی. اکثر مفسرینو لیکلی دي چې دی غلام حبشي النسل او غلام او ترکان دزګرو. او لقمان د ایوب علیه السلام خوریو یا د ترور زیو یا د ماشو زیو. او داود علیه السلام نه بعض علمونه حاصل کړي و، عمر ډېر زیات و، داود علیه السلام زمانه هم موندلې وه، نو د هغې نه ډېر علوم حاصل کړي و. ډېر حکمتونه الله رب العزت دې ته په طریقې د الهام ښودلي و. الله رب العزت فرمایي ما هغې ته حکمت ورکړی و. ولقد آتینا لقمان الحکمة، ما ورکړی و هغې ته حکمت. حکمت څه ته وایي جي؟ علم سره د عمل نه، علم مع العمل، دې ته حکمت ویلی. نو هغه علم چې هغه پوخ وي په عمل سره، اور هر شی په خپل مناسب ځای کې استعمالول او د څیزونو په فایدو باندې پوهه لرل، دا ټول حکمت دی. او حکمت دو قسمه دی، یو حکمت دنیویه، یو حکمت دینیه. قابل تعریف چې دی کنه دا د دویم قسم حکمت دی. د دې وجې نه تفسیر د الحکمه ذکر که په انشکر لله سره، یعنی احسانات د الله رب العزت منل او د هغې په رضا سره استعمال کول، دا لوی حکمت دی. او علم بیانول او دعوت کول ورکول بلتا، دا شکر دا علم دی. ولقد آتینا لقمان الحکمة، یقینا ورکړو منګه لقمان تا الحکمة حکمت، علم مع العمل، علم می ورکړو ورته اور بیا توفیق می هم ورکړو د عمل. او پوخ علم، دا پوخ حکمت اور علم هغه دی چې هغه د عمل سره ویږي. او که یو سړي عمل د علم مطابق نی، دا علم دی باندې وبال دی، دا بوج دی باندې. ولقد آتینا لقمان الحکمة، یقینا ورکړو منګه لقمان ته الحکمة پوخ علم. او بیا ورته می ویلیو، دا خبره پکې پټه ده، قلنا له، ما هغې ته ویلیو. څه ویلیو؟ انشکر لله، چې شکر کوه د الله. د الله شکر کوه چې تعالی الله رب العزت دا دومره لوی انعام تعالی راکړ دی چې علم سره د عمل نه دا الله رب العزت تعالی راکړ دی، دې باندې شکر کوه. او نور نعمتونه چې الله رب العزت تا باندې کړي دي، د هغې هم شکر کوه. ټولو نعمتونو باندې عموما حضرت تھانوی نور الله مرقده فرمایي، ټولو نعمتونو باندې عموما، او دې نعمت حکمت باندې چې هغه افضل النعم دی، ټولو نعمتونو نه اوچت نعمت دی، خصوصا د الله شکر کوه. بیا یې فرمایل اوس چې څوک شکر کوي هغه خپل ذاتي نفع دپاره کوي، چا باندې لیاز نشته، نه الله باندې ملازه ده، دی خپل ذاتي نفع دپاره کوي، ځکه چې د شکر نفع به هغې ته یې میلاویږي. حضرت فرمایي، حضرت تھانوی صاحب، چې د دې نفع دا ده چې مزید ترقی به الله رب العزت دې ته ورکړي، به نعمتونو کې مزید اضافه به وکړي. لکه الله رب العزت فرمایلی دي
لئن شکرتم لازیدنکم کچره تاسو شکر وکړئ لازیدنکم زه به زیات کړم ستاسو دپاره دا نعمتونه. دینی نعمت کی ترقی خو دنیا کی هم کیږي او آخرت کې ثواب عظیم ملاویږي. دنیاوی کې آخرت ترقی یعنی ثواب کې اضافه خو یقیني ده او کله کله په دنیا کې هم شکر سره نعمتونه زیاتیږي. او چې کوم سړی ناشکري کوي با نو دی خپل نقصان کوي، د الله هیڅ نقصان نشته. ومن یشکر چا چې شکر وکړه فانما یشکرو نو یقینا شکر کوي دی لنفسي د پاره د فایدې خپلې. ومن یشکر تفسیرونه د دې معنی لیکي ثواب الشکر لا يحصل الا للشاکرین. ثواب د شکر چې دی بدل د شکر چې دی دا شاکرینو ته نصیب کیږي. الله ته د دې څه فایده نشته دی. اذ هو تعالی دې دپاره چې الله رب العزت چې دی هغه غنی عن الشکر، هغه د شکر نه بې پروا دی. فشکر الشاکر لا ينفعه، شکر د شکر گزار دا الله ته نفع نه ورکوي. او دارنګې وکفر من کفر، او کفر یعنی ناشکری دا هغه چا چې دا ناشکری وکړله لا یضره، دا هغې ته ضرر نه ورکوي. دا تفسیر کبیر لیکلی دی، دا تفسیر بحر المحیط لیکلی دی. ومن یشکر چا چې شکر وکړو فانما یشکر لنفسی یقینا دی شکر کوي لنفسی د پاره د فایدې خپلې. ومن کفر چا چې ناشکري وکړله فان الله نو یقینا الله رب العزت غنی بے حاجت دی حمید ستایل شوی دی په هر زمانه کې په هر جبه کې. تعریفونه یې کړی شوي دي، ستایل شوی دی. ستاینه پښتو کې تعریفونو ته وایي. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، او هر کله لقمان لابنه اویل خپل زوی ته وهو یعظه اور واضح ورته کو نصیحت ورته کو. یا بنیا ای زما زویا، دا تصغیر راوړی دی د ترحم دی وجنه، رحم دی وجنه. یا بنیا ای زما زویا ګوټیا، ای زما بچیا. دا یا بنیا اسم تصغیر دا یې راوړی دی ډېر د مهربانۍ دی وجنه. لا تشرک بالله، شرک مکوه الله سره، یعنی اچا له مه شریکوه. ځکه اما الاشراک دا شرک چې دی فوضع المعبودیت فی غیر الله تعالی، دا د بل معبود جوړول دي بغیر د الله رب العزت نه، بل معبود جوړول دي. او ولا يجوز ان يكون غيره معبودا، او دا جایز نه دی چې الله نه علاوه نور څوک معبود جوړ شي. دا تفسیر کبیر لیکلی دی. لا تشرک بالله، شرک مکوا بالله الله رب العزت سره هیڅ قسم شرک. ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک ډېر لوی ظلم دی. دا ډېر لوی ظلم ځکه ورته ووي دا یو شی معبود جوړېدو اهل دی نه، او ته لګیا یې هغې له معبود جوړی. ځکه چې د ظلم تعریف دا دی که نه، وضع الشی فی غیر موضعی، ایښودل د یو شي په غیر موضع کې، د هغې ځای دی نه او ته یې لګیا یې. دی معبود جوړېدو قابل نه دی او ته یې معبود جوړوي، نو ځکه یې ورته وي دا لوی ظلم دی. نور څومره ظلمونه دي هغه به واړي، خو شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی. ووصینا الانسان بوالدیه، د قصې په میانځ کې امر د توحید چې دی د هغې تاکید دپاره د الله رب العزت فرمان راغی.
او دې ته ویلی شي ادخال الهي. جمله معترضه هم ورته ووایه. ادخال الهي دا مخکې واقع ده لقمان دا ورپسې بیا هم ده، خو دې میز کې دو آیتونو کې ادخال الهي دی. او دا دې دپاره دی چې د توحید تاکید وشي، چې موږ انسان لا د هغې د مور و پلار متعلق تاکید ورکړ دی چې د دې اطاعت او خدمت کوئ، ځکه چې هغوی دې دپاره ډېر مصیبتونه تیر کړي دي، بالخصوص مور چې هغې په ضعف باندې ضعف، درد باندې درد، تکلیفونو باندې تکلیفونه پورته کړي دي او دی په خېټه کې ساتلی دی. ځکه حضرت تھانوي صاحب فرمایي ځکه چې څنګه څنګه حمل بړاویږي نو حامله چې ده هغې باندې ضعف بړاویږي، ځکه چې بوج زیاتېږي که نه ورباندې. او بیا 2 کالو کې د دې پای خلاصول دي. په دې دواړو کې په دې ورځو کې دا دواړه دا خاص بالخصوص دا مور دا د هغې خدمت کوي لګیا ده او خپل حالت مطابق پلار یې هم مشقت اوچتوي. نو موږ د خپل حقوقو سره الله رب العزت فرمایي موږ خپل حقوقو سره د مور او پلار د حقوقو د ادایګي حکم راکړه. هغه حکم څه دی چې زما او خپل د مور پلار شکر گزاره پاتې کېږه. زما الله رب العزت فرمایي زما او خپل د مور او پلار شکر گزاره پاتې کېږه. بیان القرآن کې حضرت فرمایي بیان القرآن ډېر عجیبه تفسیر دی. ګورې دا تفسیر دا وړه روح المانی ده او د اردو تفسیر روح المانی ده او که څوک پوه شي ورباندې د حق تعالی یعنی د الله رب العزت شکر گزاری چې ده دا اطاعت اور تابعداری حقیقی سره ده او د مور و پلار خدمت او د هغوی حقوق شرعیه ادا کول دا شکر دی د هغو. دا مطلب نه دی چې مور و پلار ناست دی چې ته شکر کوه، خو د دو اطاعت کوه، حقیقی اطاعت، او د دو حقوق ادا کوه، شرعي حقوق کوم چې تا باندې دي. او یاد ساته زما طرف ته تاسو ټولو له واپس کېدل دي. ګورې نو هغه وخت کې چې تاسو ټول واپس کېږئ نو حضرت فرمائی اس وقت میں اعمال کی جزا و سزا تو میں دوں گا. دا بس جزا و سزا و بیا هغه وخت تاسو ته راکوم. دا قرآن کې نشته دی لیکن د خبرې نه وي حضرت فرمایي چې پته لګي. ووصینا الانسان منگا وصیت کړی دی انسان ته بوالدی د مور و پلار سره د احسان کولو. هغه احسانا نشته دی لیکن مراد دی نور ځایونو کې شته. حملته پورته کړی و دی لره امه مور د دی وهنن علی وهن په کمزوري حال په بل کمزوري حال باندې، یعنی یو کمزوری حال او بیا بل کمزوری حال بیا بل کمزوری حال. ځکه چې دی زیاتېده که نه دی بړاوېده نو داسې هغې باندې هغه کمزوري زیاتېدله، ضعف د هغې زیاتېده، د هغې بوج زیاتېده. وفصاله فی عامین او بیا جدا کول د پیو ورکولو نه فی عامین په 2 کالو کې. دا 2 کالو کې دا پی ورکول دا بل ضعف دی. ځکه چې دی چې دا پی راښکل نو دې سره هم هغه کمزوري کېدله که نه. دا سال ته کې صدقه شانتې نلکه خو نه وه لګېدلې، خو دا دې کې د هغې انرژي د هغې توانایي هغه استعمالېدله. ځکه ته دا غټې دی پیسکورې جوړې دی دا د هغې هغه توانایي د هغې قوت دا تا ته منتقل کېده. انشکر لی ولوالدیک. اور ہاں دیکھے وفصالہ او جدا کول غیلا فی د پیونا فی عامین په 2 کالو کې، یعنی 2 کالو وروستو هغه بیا بل تکلیف و تیسی جدا کولی دا غیل لپاره یو بل یو مصیبت و. ځکه چې لازمی خبره ته خو عادت وې که نه نو تا خو پرېښودوم نه داسې آرام سره، نو دې دپاره هغې بیا مشقت اوچت کړی دی، څو شوګیرې وکړلې در سره
او ستا هغه نور لکه د هغې نور د بچي نور انتظام هغه مور کوي لکه ده انشکر لی ولوالدیک ان دا تفسیریه دی دا تفسیر دی د وصینا منگ وصیت کړی و او وصیت ته څه خبرې دی انشکر لی شکر کوا زما ولوالدیک او د مور و پلار خپله الی المصیر خاص ماتا ستاسو را ګرځېدل دي نو چې راوګرځئ ماتا نو بیا باز سزا والو ته سزا ورکوما جزا والو ته جزا ورکوما وَإِنْ جَاهَدَاكَ دومره لوی حق باوجود چې د مور او پلار دومره لوی حق دی چې ما ځان سره خپل حق سره شامل کړی دی دا لیکن یاد ساته دا مسله د توحید دومره اوچته مسله ده که چېرې ستا مور او پلار تا باندې زور اچوي چې ته ما سره شریک جوړ کړي نو دا به نه کوې ګورې چې بچیا دا کار وکړه که پای درته نه معاف کوم اړو دې نه معاف کوي او دا به کوې نه پلار درته وایي چې دا شرک وکړه که نه عاق کومه دې عاق دې کي خو ته به دا نه کوې ولې لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق داسې تابعداري به نه کوې چې خالق خفه شي دلته څومره خلک دی چې د خپلانو دپاره ناقه کوي لګیا ده څوک قرآنونه کوي څوک قسمونه کوي ناقې شهیدیانې ورکوي ناقې ګواهي ورکوي او ښه ورته پته ده چې دروغ وایي دی دا صرف دې له خوشحالولو لپاره څومره افسوسناکه خبره ده دې له خوشحالۍ الله له خفه کوي لګیا ده حالانکه حکم دا دی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق داسې تابعداري به نه کوي چې خالق پکې خفه شي تر نه د هغې نافرماني وشي داسې دې نه کېږي نو د آیت کې دا ښیي وَإِنْ جَاهَدَاكَ کچرې دوی زور کوي په تا باندې عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي چې ته شریک جوړ کې ما سره چاله هغه شی هغه شی لیس لک به علم چې تا دپاره هغې باندې دلیل نه وي ته د دو خبره نه منې دا والا دا خبره به نه منې لیکن دومره لوی حق دی د پلار او د مور چې دا خبره خو به وله نه منې لیکن د دې دا مطلب نه دی چې اوس یې ته راکې باسه چې یار دوی تا ورته ولې داسې او داسې هم مه کوه چې زه یې تاسو خو ما ته د شرک حکم کوئ اوس تاسو خپل کار کوئ زه به خپل کوم وصاحبهما چونکې د دې خدشه وه نو الله رب العزت د دې صدباب کوي لګیا دی وصاحبهما ملګرتیا د دې کوه فی الدنیا په دنیا د دنیا په کار کې معروفا ښایسته ملګرتیا د دنیا امورو کې دوی سره ښایسته ملګرتیا کوه مفسرین لیکي هغه ښایسته ملګرتیا څه ده فی حوایج الدنیا و معاملاتها د دنیا حاجتونه او د دنیا ضرورتونه او د دنیا معاملاتو کې دوی سره ښایسته ملګرتیا کوه خدمت والا کوه ډوډۍ والا ورکوه او که ناجوړه شي نو علاج معالجه والا کوه او ښه خوی ورسره ساته هغه خبره به نه منې کومه چې اول کړې ده هغې که نه چې ما سره شریک جوړ کا هغې بارې کې به ځان به بلکل بېغمه کېدم خو د شرک دعوت راکولو نه باوجود دوی سره د دنیا معاملاتو کې ښه پاتې کېږه ګورې دا ته نشي ویلې چې سړی دا مشرک ووایي دا کافر و یا دا کافره وه ما ځکه دا پرېښلل وی نه هغه کفر به نه کوي هغه شرک خو به نه کوي لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفه دې نه اندازه د مور و پلار د هغه د حقوقو لګي ښه چې پرېښودلی نشته دی واتبع سبیل من اناب الی او روان یعنی روان اوسېږه ته تابعداري کوه ته فی امور الدین د دین امورو کې
د دنیا معاملې کې هغوی له صاحبهما فی الدنیا معروفه، د دنیا معاملو کې خو هغې سره مور پلار سره ښه سلوک کوه، او د دین معاملو کې دا نه چې زما پلار ویلی دي سړیا، زما نیکه ویلی دي، زمونږ مشرانو ویلی دي، دا دلیلو د مشرکانو ډېرو ځایونو کې وجدنا آباءنا لها عابدین، وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. او څه دلیلو جي تاسو لپاره؟ زمونږ پلار نیکه کړ دی دا کار، زمونږ مور او پلار کړ دی دا کار، پرېږده. واتبع او ته روان شه فی امور الدین، د دین امورو کې، سبیلا پلار من دا غچا اناب الیا کومه چې را ګرځي زما طرف ته، د هغې سړي خبره منه. نو په دین امورو کې ټولو نه لوی هغه څوک چې کوم لارې باندې روان دی هغه محمد رسول الله دی، هغه دی الله لارې باندې روان و، ته وایي د هغې تابعداري کوه. بیا د هغې ملګري دي، صحابه کرام دي، هغوی هغه لارې باندې روان و کوم چې الله ته تلله، نو د صحابهو تابعداري به کوې. بیا هغې نه وروستو ائمه مجتهدین اور تابعین اور تبع تابعین هغه خلق دی چې چا په احسان کې په ایمان کې د دوی مخکنو پیروي کړې ده. وصاحبهما دوی سره ملګرتیا کوه فی الدنیا معروفه، د مور و پلار سره ملګرتیا کوه په دنیا معاملو کې ښه ملګرتیا. واتبع روان اوسېږه ته فی امور الدین، دیني امورو کې، سبیلا من اناب الیا په لارې د هغه چا چې هغه راګرځي ما ته. نو هغه لار د محمد رسول الله ده، هغه لار د صحابهو ده، هغه لار د ائمه مجتهدینو ده. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته ستاسو راګرځېدل دي، فانبئکم زبا خبر راکم تاسو له. نو فانبئکم زبا خبر راکم تاسو له مراد جزا او سزا ده، دا جزا سزا به درته راکمه وي. بما کنتم تعملون، ستاسو په عملونو باندې. نو چې د ښه عمل جزا درته میلاو شوه، نو د دې مطلب دا دی چې دا عمل یې درته وښو چې تا دا کړي وی، او د بد عمل سزا چې کله دله میلاویږي نو د دې نه معلومه شوه چې دا درته پته ولګېده چې دا اوس رات چې ونیوله شلمه دا خپل هغه بد عملونو د وجې نه ونیوله شلمه. اوس دا دوه چونکې ادخال الهي دا دوه ایتونه، اوس خبره بیا هغې زړه په زړه شروع شله د لقمان. یا بنیا دا وصیتونه او نصیحتونه د زوی دپاره دي. یا بنیا ای زما زویا، انها ها ضمیر خصلت دا د نیکۍ او د بدۍ خوی چې دی. ان تکو کچری ته ان تکو کچری وی دا بدی یا وی دا نیکی، یعنی دا ستا دا عمل وی دا وی ای الحسنه والسیئه ان کانت فی الصغر، دا وی په وړوکوالي کې مثل حبة من خردل، پشان د اوری د دانې برابر وړوکې غونې وي. نو یاد ساته لا تخفى علی الله، دا پټ نه دی په الله باندې. دا امام رازی لیکلی دی تفسیر کبیر باندې. دا په وړوکوالي کې ستا دا عمل ښه دی او که بد دی، دا په صغر کې په وړوکوالي کې په مثل دی اوری د دانې برابر وي. نو لا یخفى علی الله، دا الله باندې پټ نه دی. یا بنیا ای زما زویا، یقینا دا خصلت د نیکۍ او د بدۍ. ان تکو کچری وي مثقال حبة من خردل، په قدر دا دانې د اوري، او بیا دا خو صغر دی، او بیا دا وړوکی غونې شی چې دی هغه پټ وي فی صخرة په ګټه کې، ګټې کې دنه پکې وي او لوی ګټ دی هغې کې دنه وي، دا وړوکې غونې دانه. او فی السماوات یا وی په اسمانونو کې، چې هلته پهنچ د چا نه کېږي، دی هم شی وړوکی غونې او دی هم اسمانونو کې. نو دا د انسانانو د پهنچ نه لرې ده.
او فی الارض یا وی په ځمکه کې، یعنی ځمکه کې دننه وي، په تیارو کې وي، په ظلمتونو کې وي. یأتی بها الله، را به ولي دی له الله رب العزت، را به وړي دغه وړوکې غونې شی. اسمانونو کې وي پټ، یا د ګټې کې دنه پټ وي، یا د ځمکې په دې تیارو کې وي. یأتی بها الله، دا به الله راولي. نو معلومیږي داسې ثابت شو د دې نه علم د الله او قدرت د الله، طاقت هم دی هغې او علم هم دی هغې، چې دې وړي کې نه وړي کې شی چې تاسو نه بالکل مخفي دی، هغه د ګټې دننه دی، دې هم خاص ونې شی، یا هغه د ځمکې پکې دی، تیرو کې دی، تا ته پته یې نشته، هېڅ چا ته پته نشته، یا هغه اسمانونو کې پورته پټ دی. یأتی بها الله، مطلب دا دی چې الله خبر دی د دې نه، او دا به هم راولي، هغه قدرت لري په دې باندې. دا کله قیامت په ورځې باندې. نو دا خبر ورکوي چې یاره دا خیال چېرته ونه کوي چې ما خو وکتل، زه خو چا ونه کتلم، نه زه ما الله وکته، نه الله زه وکتلم، جو بېغمه کار دی کوه. داسې نه دی وي، زه خبر یم تا نه وي، ستا د کرتوت نه، ستا د عملونو نه خبر یم. دومره خس ونې عمل نه چې زه خبر شوم، نو ستا دا غټې غټې جالې چې ته غرکای لګیا دې نه خامخا خبرېږم، او ستا دا غټه نیکي چې د هغه ته کوې هغې نه هم خبرېږم، هغې نه خو بدرجه اولا، بطریقه اولا خبرېږم بیا. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهی عن المنکر. حضرت دلته کې حضرت تھانوی صاحب عجیبه خبره کوي، د چا عمل څومره مخفي فرض کوي دغه دی اوري د دانې برابر وي. دا فرض کوي، دا د حضرت خپل کلام دی، فرض کوي هغه د اوري دانې برابري، دا اوري دانې برابري دا قرآن دی. او بیا فرض کوي، دا بیا د حضرت تشریح ده، تفسیر دی. لږ د دې تفسیر کمال ته وګورئ، هغه بیا د ګټې دننه وي. فرض کوي نو ګټې دننه وي، یعنی پټ وي، چې هغه داسې حجاب دی چې د هغې رفع کول دشوار دی، او بغیر د رفع نه د دنه علم چا څخه شته نو. یا اسمانونو دننه وي چې عام خلایقو نه مکانن هغه ډېر لرې دی، د چا پهنچ نشته، د چا رسد نه کېږي هغې ته. یا د ځمکې دننه وي چې هلته کې ښه تیاره ده. دا ټول هغه اسباب دي چې عام مخلوق د نظرونو نه د یو څیز پټ پاتې کېدلو دپاره کافي شافي دي، او بیا هغه شی هم وړي کوي چې نظر هم نه راځي. او کله یو شی خو ښکاري صحیح، لیکن سخت حجاباتو د حایل کېدو په وجې باندې، یا د مکان د لرې کېدو په وجې باندې سړی خبریږي نه د هغې نه. نو دا ټول اسباب د پټولو او د پټېدلو مجتمع شي، بیا به هم قیامت پر ورځې باندې د حساب په وخت کې الله رب العزت به دا راوړي. ته به حیران شې بیا چې یا الله دا خو هېڅ چا هم نه و کتلی، زما دا کار خو هېڅ چا هم نه و کتلی، دا څنګه راغی. او مزې خبره دا ده، نن خو پرونی خبره موږ له هېره ده چې موږ څه کړي دي، او پروسکنی خو خامخا هېره ده، ځکه چې هغې باندې کال لاړه، او 15 کاله مخکې چې موږ کوم کړي دي هغه خو بالکل هېر شوي دي موږ له. لیکن د قیامت په ورځې باندې دا ذهنونه به دومره تیز شي، څه وخت چې دا څیزونه مخې ته راغلل، نو بس دې له به فوراً یاد شي چې او دا ما فلاني وخت کې کړی و دا کار. نیکي ده او که بدي ده، د انسان دا ذهن به دومره تیز وي هغه وخت کې. دا هېرېدل دا دلته د دنیا معامله ده. ښه یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهی عن المنکر. اوس وروستو د بیان د عقیدې نه، او عقیدې بیان سو رد د شرکو، لا تشرک بالله، دا د عقیدې بیان. اوس څه کوي؟ بیان د اعمالو او د اخلاقو کوي. او په دې آیت کې 4 اعمال ذکر دیجي. اول عمل دی اقامت الصلاة، چې هغه اعظم العمل دی، ټولو عملونو کې اوچت عمل دی. د عقیدې نه پسته ټولو عملونو کې اوچت عمل دی. بنی الاسلام علی 5 شهاده، بنیاد د اسلام په 5 څیزونو باندې دی.
شهادت د الله اله الا الله او شهادت د ان محمدن عبده ورسوله. او بیا ورپسې څه دی جي؟ اقام الصلاه، د مونځ قایمول. ځکه چې دا اعلی تمام ښایسته عملونو کې اعلی ترین عمل دی. یا بنیا ای زما بچیا اقیم الصلاة، پابندی کوا د مونځ. اقیم پابندی کوا د مونځ. پابندی مطلب دا دی چې د وخت د راتللو غم د تاله وي چې یاره دا فلاني وخت مونځ چې دی که نه دا را روان دی. ګورې دا نه چې ته دا ستنې ټولې. زموږ یو قاري صاحب و هغه بیا دلته کې تاسو وي 15 منټه مخکې نه ځئ مونځ له، تاسو دا ستنې ټولې لاندې باندې کوئ او پس ته ځئ. چې دا ستنې ټولې لاندې باندې شي که نه نو پس ته بیا تاسو ځئ. د ګنټو والا، د منټونو والا، د سیکنډونو والا، لا خو ډېر ټایم دی. و سړی 2 منټه پاتې دی، د هغې ته وایي ډېر ټایم دی لازره. د هغې وجه دا ده چې دی دا ستنې لازره لاندې باندې کړي نه دي. چې هغه لاندې باندې کېدلو په تمه دی بیا راځي دلته امامتي ودرېدله، دی بیا پورې دغې کې ننوتی، استنجاخانې کې ننوتی. د دې مطلب دا دی چې دی اقیم الصلاة نه کوي. اهتمام د مونځ مراد دی. تر نه اهتمام کوه د مونځ. 15 منټه 10 منټه مخکې ځان تیار کوه راشه، او دې کې به فایده دا وشي چې یاره مخکې به چېرته یو 2 رکعته شکرانه به ادا کړې، 2 رکعته مونځ به وکړې. یا بنیا اقیم الصلاة، ای زما بچیا اقیم الصلاة، ته پابندي کوه د مونځ. نو څنګه چې عقیده په خپله درست شوه او عمل کې اعظم العمل د هغې توفیق تعالی میلاو شه، اوس د خلکو هم غم کوه. وامر بالمعروف، دا هم حضرت تانوي صاحب ویلي ښه. اوس د خلکو هم غم کوو، خلکو له هم د ښایسته عمل او ښایسته عقیدې طرف ته راغواړه. وامر بالمعروف، حکم کوا خلکو ته د نیکۍ، او په نیکۍ کې اول نمبر چې دی هغه توحید دی. ونهى عن المنکر، او منع کوا خلکو له عن المنکر د بدۍ نه، او بدۍ کې اول نمبر چې دی هغه شرک دی. شرک او بیا ورپسې نورم تمام برایانې دینه خلکو له. دا به نه وایي چې زه سم یم او خلک په خپل کار کې دو به خپل قبر ته ځي، زه به خپل قبر ته ځم. که چېرې دا دې ووي، دا خیال دې وکړه او دا کار دې نه کړی، نو بیا به دې نیسي، پرېږدي به دې نه ګورې. واصبر علی ما اصابک، صبر کوا په هغه مصیبتونو باندې چې تا ته رسیږي. حضرت فرمای تانوي صاحب هغه فرمای واصبر، ته صبر کوا علی ما اصابک په هغه مصیبتونو باندې، خصوصا یعنی امر بالمعروف نهی عن المنکر کې خصوصا کوم تکلیف تا ته رسی، اور عام حالاتو کې عموما کوم تکلیفونه تا ته رسی، نو صبر کوا هغې باندې. ان ذلک من عزم الامور، یقینا دا د ضروري کارونه دي، ډېر مقصدي کارونه دي. دا اوس کله چې دا وشو، خپل غم دې هم وکړه، خپل ځان دې سم کړه، د نورو خلکو غم دې هم وکړه. اوس د اخلاقو تعلیم ورکوي الله چې خلکو سره معامله به څنګه کوي. ولا تصعر خدك للناس، مکه گوا انګې خپل. دا سار اصل کې دا یو بیماری د اوخان، هغې کې بیا د اوښ دا مخ چې دی دا بلې غاړې ته واوړي، یو دانه وخیږي پې منې د هغې مخ له یو غاړې منې کي. نو ولا تصعر، مکه گوا ته خدکا انګې خپله په وخت د خبرو کې للناس خلکو سره. د اردو والو ترجمه کړ ده که نه، مت پھلا گال اپنا، مه پړسوه د اخلاق خپله خلکو سره د خبرو کولو په ټایم کې. هغه لګیا د خبره کې ته بوت بلې غاړې ته اړول دی د تکبر دی وجې نه. داسې مه کوه، ځکه چې دا ښه خوی نه دی، دا بد خوی دی. تکبر چې دی دا الله رب العزت له پسند نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام آداب معاشرت کې 4 څیزونه دې ځای کې ذکر شي دي. اول خلکو سره گفتگو،
او ملاقات کې متکبرانه وضع قطع اور انداز دا به نه اختیاروي، یعنی رخ به نه اړئ. بله خبره دا ده چې ځمکې باندې اکړیا به نه ګرځي. درېیمه خبره دا ده چې د چال چلن هدایت یې ورکړ دی چې هغه به څنګه اختیاروي. څلورمه خبره دا ده چې کله خبرې کوي نو شور به نه کوي، چغې به نه وباسي، ځکه چې بیا یې وجه خیل ده چې دا چغې ځکه مه وباسه چې د جانورانو کې ټولو نه کریح او بد اواز چې دی هغه د خر اواز دی. نو مطلب دا دی کوم سړی چې دا خبرو کې دا روړي او چغې شروع کي، خبره کوي او روړي وي، نو دا تشبیه ورکړ د خر سره چې بد اواز چې دی هغه د خر دی. ګورې نو یې مطلب دا ویریږه قرآن ستا لګیا د خرو سره یو ځای کوي چې سم ساده د دوغ پو خرې. نو په خبرو کې هم خیال کوه، داسې روړي چغې مو باسه، لیکن داسې هم مه کوه چې داسې غلې غلې لګیا دی تکبر دی وجې نه چې مخکنۍ خبرې باندې پوهېږي نه هغه درنه بیا تاسو تاسو وویجي خوا کې ناست او هغه اوري نه، داسې هم مه کوه ځکه چې دا هم نخره ده در کې. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل د پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې زما نانا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې خلکو سره به کېناسته نو او یا خلکو سره میل جول به ساته د هغې طرز عمل به سو، نو فرمایل کان دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكبار وما لا يعني. دا شمائل ترمذی د نبی علیہ السلام خصلتونه خویونه سمانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ډېر خوشحاله پاتې کېده، خوش او خرم معلوم ہوتے تھے، او په اخلاقو کې نرمی او په برتاو کې سهولت مندي و دی هغې. طبیعت نه سخت نو نبی علیہ السلام، په خبرو کې سختی نه وه، نه شور کوونکی و، نه هغه فحشګو د غلطې خبرې او کنزل او دا هم نه به ویستل د خولې نه چا باندې به عیب لګو، نه به یې بخل کو، کوم شی به چې وله خوښ نه و نو هغې نه به یې ځان روغلې په ډډه کو. لیکن د نور خلق به نورو خلکو زړه به یې د هغې نه ماتاو، نور خلک به یې نه ناامیده کول، ځکه چې خپله مرزه په بل باندې نه تپله، ماله ښه نه لګي روغ نه په ځان به یې په ډډه که چې نورو چاله ښه لګي جو لګي دی کوي دی. درې څیزونه هغې صلی الله علیه وسلم مکمل طور باندې پرېښي وو. یو جګړه خلکو سره دا نه کوله چا سره، بل تکبر دا نه کوله بلکې د هغې په ځای باندې تواضع وه، او دریم کوم کار کې چې څه فایده نه وه څه مقصد نو هغه به یې پرېښوده، هغې کې مشغوله کېدل دا به یې پرېښوده. دا نبی علیه الصلاة والسلام مکمل طور باندې دا درې کارونه چې دي دا نبی علیه الصلاة والسلام پرېښي دي وي. ګوره اوس ته ولا تسعیر مکه ګواته خدکه انګې خپل په وخت خبرو کې للناس د خلکو سره مع الناس اصل کې حروف جره یو بل سره بدلیږي را بدلیږي. ولا تمشي او مگر ذات فی الارض په ځمکه کې مرحن په لوی او ناز سره، ناز او نخرو سره لوی سره ته مگر ځه په ځمکه باندې، ځکه چې دا تکبر دی او تکبر الله ته خوښ نه دی. وی حضرت عایشه یو سړی وکته او تکبر سره یعنی خپل دا چال چې دی دی کې درمیان روي اختیار کا په ګرځېدلو کې اکړیا هم مه ګرځه، ځکه چې کته به مردار شي، سر دې پورته نیغ کړی دی، سینه دې وښکلې ده، کته به ټکره وخوري دا خوله به دې ماته شي. او بله خبره دا ده چې
منډې هم ووهه په دې کې خپل وقصد فی مشیک مخکې را روان دی چې خپل په دې چال کې میانه روي اختیار کا زیاتې منډې هم مه ووهه ځکه نقصان کوي داسې زیات نخرو سره یو قدم شماري او ځي اما عایشه یو سړی وکته هغې داسې ناز نعمت سره ډېر زیات روانو یو قدم به اغسته روانو او فرمایل دې سړي د داسې چل دی نو چا ورته وي چې دی د قراو نه دی هغه وخت قرا نه مراد دا و چې دی الفاظ د قرآن سره سره عالمان د قرآن به هم هغې ته به قرا وي دی د قاریانو نه دی او فرمایل دې نه حضرت عمر وی ډېر زیات قاري و د قرآن وي او هغه سم روان به او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څوک به داسې وکړه هغې ته به ته ناجوړی او نه چې زه خو جوړ یم بیا سمځه کینې وام دې ګورې بیا لارې منې سمځوي تاسو نخرو سره قدمونه ایږدي تاسو به کتلی که نه اکثر خلک دا مرض څنګه چې په امیانو کې دی داسې په دې مولیانو کې هم بعضو کې دی نخرو سره یو لویه جوبه به یا چولي بیا چې کله بازار کې ګرځي که نه داسې نخرو سره ګرځي چې یاره د خلکو خیال ورته پیدا شي نو وقصد فی ان الله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله نه خوښوي کل مختال هر لوی کوونکې مختال لوی کوونکې فخور ستاینه کوونکې اصل کې وی مختال فخور مختال وی هغه چاته وایي چې نور خلک سپک ګڼي او ځان اوچت ګڼي د خپل په مقابله کې او فخور هغه چاته وایي خپل صفتونه په خپله بیانول دلته کې اردو والو یو عجیبه معنی کړې ده چې د هغې معنی د هغې مقصد زموږ په پښتو کې دا ډوزمار خلک وایي که نه ډوزمار هسې ډوزې ولي لګیا دی ما داسې وکړه زه داسې کومه دې ته فخور وایي دا ټوټکې پرېږده الله رب العزت زمونږه ګوره تربیت کوي په چال چلن کې هم او په گفتگو کې هم چې چال چلن کې ته اقتصاد اختیار کا یعنی هغه درمیانه روي هغه اختیار کا او په خبرو کولو کې هم وقصد فی مشیکا او میانه روي کوه فی مشیکا پر رفتار خپل کې وغضض من صوتک ښکته کا بعض آواز خپل من تبیزیه دی من صوتک بعض آواز خپل دا درته نه وایي چې کله بانګ وایي که نه نو دلته ودرېږه بیا غلی لګیا اوسه یا چې حج د بیت الله شریف کې د بیت الله چاپېره چورلی او هغه ځای کې چې آواز درنه اوس وځي نه لبیک اللهم لبیک داسې غلی لګیا نه وایي اوچت وایه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بانګ وایي که نه نو ښه سم اوچت وایه الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله نو دا من دی من صوتک خپل باز آوازونه یعنی عام خبرې اترې چې ته کوې که نه هغې کې لږ آواز له کم کا او دا چغې مه وباسه دا شور مه جوړوه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا ډېر ناکاره د اوازونو نه لصوت الحمیر خامخا آواز د خر دی یا الله د داسې سړي چې هغه دا چغې یو ماحول له خرابولو د هغې خبرو سره ماحول خرابوي لګیا دی د هغې اواز تشبیه چا سره ورکړه قرآن خرو سره ان انکر الاصوات بېشکه ډېر ناکاره د اوازونو نه لصوت الحمیر خامخا آواز د خر دی حضرت شیخ عبدالسلام صاحب فرمای دا آواز د خر د دې دغه ځکه یې وکړه چې هسې نور جانورانو منې که چېرته هغو آواز اوچتوي نو هغه منې څه تکلیف راشي د خر منې تکلیف واچوه بوج پې واچوه که نه د هېڅ آواز موواز نه وباسي بیا او چې دغه نه که نه دی به د الله ته ووایي یو غاړ ته بلې غاړ ته ډرنقل به شروع کړي حالانکې بوج هم پې نشته دی اوس نور څه جانورانو باندې چې بوج واچوي نو هغه وخت کې څه آواز وباسي خولې نه فریاد وکړي څه چغه وباسي لیکن دا خر دومره بېکاره شی دی چې دوی باندې بوج اچوه دی سم روان دی چې دا بوجونه لرې که که نه
د دې دا انداز د رفتارم بدل شي د لتی وي یو غاړ ته بلې غاړ ته یا یو غاړ ته منډه وي بلې غاړ ته منډه وي او اوازونه وباسي یعنی هغه نو دا بیا د ډرانک شروع کی موږ بیا لا حول ولا قوت خپل غوږونو کې هم ګوتې کېدو دومره بد لګي سړي باندې نو وایي ته خپل اوازونو د هغې شان ته مه کوه ته انسان یې الله دې عمل کول توفیق رش ټیم څه پته ونه لګېده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك